الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، طول حنفي أو دیوبندی ورونو ته یو مختصر پیغام وړاندې کوم. محترم ورونو، زما نوم محمد یعقوب دی او د علامه دیوبندی رحمه الله زوی یم. د افغانستان د اسلامي امارت مفتي اعظم مولوي عبدالعلي دیوبندی رحمه الله چې په حضراتو مولوي صاحب سره شهرت لري زموږ حقیقي او نسبي پلار دی. محترم ورونو، زما پیغام دا دی چې نن 25 نومبر 2021 میلادي کال هغه کلیپ چې د یو سیفي لخوا زموږ په والد صاحب مرحوم پسې نشر شوی و نن تر ما پورې راورسېدی. په دې کلیپ کې دغه سیفي وایي چې بلوغ المرام کوم چې زموږ د والد صاحب مرحوم تصنیف دی، دی وایي چې دغه کتاب په خپله مولانا عبدالعلي دیوبندي رحمه الله نه دی لیکلی او علامه دیوبندي رحمه الله خپلو زامنو ته دا وصیت کړی و چې کله زه وفات سم نو دغه کتاب بلوغ المرام مه نشر کوئ او چې کوم چا په مکتبو کې نشر کړی دی هغه راټول کړي. او بیا دا خبره کوي چې علامه دیوبندي رحمه الله وایي چې دغه کتاب زما څخه هغه وخت صادر شوی و چې زه ډیر انتهایی په حالت د افراط کې وم او په حالت د غصې او د غضب کې وم، نو دغه کتاب زما څخه یو چا ولیکي او بیا یې نشر کړي او زه په دې راضي نه یم. او بیا وایي چې په آخر کې د عمر علامه صاحب د بلوغ المرام څخه رجوع کړې ده. محترم ورونو، دا خبرې سل په سله کې ښکاره کذب، دروغ او ابترا ده. دا کاذب او بلکې کذاب دی دغه سیفی چې دغه خبرې کوي. لعنت الله علی الکاذبین وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. محترم ورونو، زموږ والد محترم علامه دیوبندي رحمه الله هیڅ کله هم موږ ته دا وصیت نه دی کړی چې بلوغ المرام مه نشر کوئ او نه یې د هغه څخه رجوع کړې ده، بلکې هغه تمام عمر تر وفاته پورې د هر قسم مبتدعینو خصوصا د صیفي سامریانو او بریلویانو سخت دشمن او کلک مبارز و. په احنافو پسې دروغ او ابترا د صیفیانو په نیز دومره ضروري عمل دی لکه د شیعګانو په نیز چې په صحابه کرامو پسې دروغ او ابترا ضروري ده. په څومره اندازه چې شیعګان د صحابه کرامو سره عداوت او دشمني لري، په هغومره اندازه صیفیان د احنافو سره لري. زموږ ښکاره موقف دا دی، بلکې د ټولو احنافو او د دیوبندیانو موقف دا دی چې صیفیان د دې امت لپاره تر ټولو بدترینه او خطرناکه فتنه ده چې باید هر مسلمان ځان ځنې وساتي. او زموږ موقف دا دی چې که هر څوک د حنفي مذهب او دیوبندي مسلک څخه دفاع کوي، هغه که د شیخ رحیم الله حقانی په شکل کښې وي، که د مفتي ندیم صاحب په شکل کښې وي او که په یو بل شکل کښې وي، موږ یې پوره تایید او ملاتړ کوو او امداد یې کوو. هیله ده چې زما دغه پیغام تر نورو پورې ورسوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.